لو ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دا دواړه مثالونه دي تعلق یې چا سره دی؟ زمونږ د استادانو ترتیب دا چې دی مسلهم الګي مشرکین سره. ان الذين كفروا مراد څوک واخلي؟ مشرکین مکه. دا صورت مدنی دی، د تعویل ملګرتیا نه کو. مسلهم نه مراد ان الذين كفروا دی، او ان الذين كفروا مونږ ویلو يهود دي. او دارستو دویم کم مثال چې او کصیب من السماء، دا منافقین سره متعلق دی. ومن الناس من یقول، دا دواړه يهود دي، خو سپکې ښکاره دي رذیلان، هغې خبره نه مني. او سپکې داسې چې کمزوري دي، نه هغې ایمان ښکاره کړی. سیاق سباق دلیل دی، د نور څه دلیل ضرورت دی که نشته چې تا د ځای پلان کې لیکلي پلان کې لیکلي. د قرآن سیاق سباق درې دلیل دی. مثلهم حالت د دې ابن قیم رحمه الله نور چا چې په امثال القرآن باندې کتابونه لیکلي، مثال او تشبیه کې فرق وي. دا ځان یو مستقل فن دی او زړه دا غواړي چې په دې باندې ډېر بحث وکړي شي. او یو داسې مجالس دوه درې مقرر کړی شي چې په کې د قرآن د امثال وضاحت وشي. دا مستقل کار دی. امثال القرآن باندې خلقو کافی کار کړی، 50-55 کتابونه په دې خلقو لیکلي دي. ابن قیم زاد المعاد کې په دې کافی کار کړی دی. اعلام الموقعین کې په کافی کار کړی دی. موجوده خلقم امثال القرآن باندې کار کړی دی. یو یونیورسٹی جام شورو کې امثال القرآن باندې کار کړی چا اردو کې. هغه ما ډېر 50 راواغسته چې ډېر مزیدار کار وایي که نه. خیال زما دا و چې بس هم پی ایچ ډي که نه، خاصم پی ایچ ډي او 2 نمبرو. کتاب ما اول نه تر اخره پورې وکړ، نو ټول د معرف القرآن او بیان القرآن نه ډک ده. زه په دې حیران یم د استاد یې څنګه او یونیورسټي له ډګري څنګه ورکړه. دا خو اوریجنل سورسز نه دي. دا لوی مصیبت جوړ شي، یو سړي کې اهلیت نه وي ته له ډګري ورکړه. دا ډېر لوی مصیبت دی چې کله مونږ ډګري نه اخلو ورکړو، نو هغه حالت یې کم سره چې مونږ مخ یو که نه. زمونږ انجینر سړک جوړوي نه، هغه د 10 کال لپاره هم نه وي. 2 ورځې کار کوي، په 3 ورځې بیا نړو دی. هغې وایي دا چې دا قوم ډېر مالدار قوم دی. پل به جوړ کړي، نه هغه به 10 کاله نه چې 15 کال هم نه چلېږي. دلته زمونږ د کلي کې انګریزانو پل جوړ کړی. هغه ځای کې کم سن کې جوړ شوی دی؟ 1930. او اوس څه شی دی؟ 2021 ورشه هغه پل وګورئ. دا ویجی مسلمانانو جوړ کړی. تا ته بس وایي پاکستانی شاه پاکستانی واخله، پاکستانی به واخلو، خو معیار هم جوړ کړی. بې معیاره شی واخلو. په خرید فروغ کې د مسلمانۍ خبره نه، د معیار خبره. البته په ذبیحه کې د مسلمان خبره. دا فرق کوي تجارت کې، دا چې دا پلان کې جوړ کړی لہذا دا حرام دی. دا پلانې جوړي ځکه دا شی حرام دی. ستا موبایل به مسلمانانو جوړ کړی، ستا ګړی مسلمانانو جوړ کړی که نه، ستا سایکل، ستا موټر سایکل، ستا جهاز مسلمانانو جوړ کړي که نه. نو که د خوراک څښاک څه شی جوړ کړي دا حرام دی، ولې پلان کو جوړ کړی. په قرآن نه مه مخ کېږئ. ذبیحه صرف د هندوانو د غیر مسلمو جایز نه، نور صفایي سترایي کې هغې ټول مخ یې دیني مسله جوړه کړې. دا سیاسي مسله ده، دا دیني مسله نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودو سره تجارت کو که نه کو؟ مدینه منوره کې د غلې تجارت به یهودو کو. هغه چې وفات کېده، د وفات نه 2 میاشتې مخکې هغه خپله زغره یهودي سره ګاڼه کړې وه، هغه نه یې پیسې اخیستې. دلته به څه وي خلک دا جي پلان کې لیځي، یا پلان کې چې کوم دی د اسلام خلاف استعمالوي به نه سلو شو. دا د بر صغیر پاک و هند کې د فتوی ځان له اصول جوړ کړي خلکو. چې کله وفات شو، د هغې نه وروسته ابوبکر صدیق پیسې ورکړې او زغره یې واپس کړه. ته داسې ووایه بار خلک به تا ته څه وي دا قادیانی دی، دا یهودي شوی ده، ته پکې مه لار روان. موږ ته قرآن دا ویلی دي
چې د اهل کتابو د لاس ذبیحه هم حلاله ده، د هندو د لاس ذبیحه هم وخوره. او طعام الذین اوتوا الکتاب من قبلکم حل لکم، د یهودو د لاس ذبیحه حلاله ده. قرآن ویلی لانجه جوړه کړې د خلکو، نه قرآن نه خبر نه د حدیث نه خبر، ځان به یو شی جوړ کړي. بیا په هغې باندې سیمینارونه کوي او خلک راولي او جلسې پې کوي چې دا چل دا سره دا سره. په ختم نبوت باندې سیاستونه مه کوئ. ختم نبوت ته هغه زمونږ ایمان راوړه کې ده. مثل حال ته وایي، حالت ته دي کمثل الذی پشان د حال لا چا دې استوقد نارا چې اورې بل کړي. دا څوک دی؟ سیدنا موسی علیه السلام. سیدنا موسی علیه السلام د الله د دین یو رڼا بل کړې ده، لیکن هغه رڼا ته ورستو وې چې دا دومره تکړه خلک نه او دی خو چې دریای نیل نه وتل که نه. هغه عیسایان اعتراض کوي په مسلمانانو چې ستاسو نبی څنګه مړ شو نو ستاسو په خلافت جګړه شوه. وایي که دوی ته پوهېږې نه، په خلافت جګړه نه وه، د اتحاد امور راوستلو باندې اختلاف و. د خلیفه انتخاب ځکه ضروری دی چې د هغه نه بغیر ملک چلیږي نه، جګړه نه وه. دغه جواب مه ورکوه. ته ورته وایې ستاسو مشران له د دریاب نه پورې وتې نه و چې سخي ته یې خدای ویلو، خپل غم وکړئ، مونږ پرېږده وایي. په دې اختلاف باندې سړی نه کافر کېږي. او د تاسو چې کوم اختلاف کړی د نبي سره تاسو کافر شوي، ځکه تاسو ته ویل یو بل برابر کې قتل کوي، یو بل خپل ورته نه ښایي، د بل په هغې باندې اعتراض کوي چې ستاسو جي داسې، ستاسو داسې نه، تاسو څه کړي دي؟ ستاسو خو لا خپې لوندې وې د دریاب نه چې ووتی او موسی علیه السلام لړ، نو تاسو بیا سخي ته خدای ووایه. خپل جرم درته نه ښکاري، نور ورته ښکاري. موسی علیه السلام مراد دی استوقد نارا چې اورې بل کړي. فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. اورې بل کړ لیکن خلقو ایمان نه راوړو. دیو جن الله دی په تیح کې پاتې کړل که تیح یو میدان و، هلته کې دي څومره موده پاتې شوي، 100 کاله میدان تیح کې پاتې شوي دي. 100 کاله 40 کاله. دې کې څه مطلب و؟ دې کې مقصد دا چې زوړ نسل ختم شي. زوړ نسل چې دې سره کم راغلی و، دا هغه شانتي و څنګه چې زموږ د علاقو کې د خانانو سره کم کسان پاتې شي، دا ذهني غلامانی بیچارهګان دی. ازادي مزادي نه پېژني، هغه شانتې د خان کاکانې ری، څوک نواب کاکانې ری، هغې کې هغه شانتې له فرعون هغه یره پرته وه. داسې خلک نوې ژوند ته سینه نه ورکوي. نوې نسل چې ته پوهه کې او پروان چړو شي، هغه بیا دین له سینه ورکوي. دا 40 کاله تیح کې دې لپاره پرېږدو چې دا زوړ نسل دلته مړ شي، ختم شي، او دا نوې نسل د موسی علیه السلام په رهنمایۍ کې او د هغه په تدبیر او تصرف کې بلوغت ته ورسي. دغه مقصد و. دې ځای باندې سوچ وکړه چې قرآن درستو صیغې د جمع وایي. ما حوله ذهب الله بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، دا صیغې د جمع دي. دا دلیل د دې چې دا سړی یوازې نه و، استوقد نارا. دا سیاق د دې دلیل دی چې دلته د سره نور ملګري مشته دی. دې ته عربی کې ادماج وایي. ادماج معنی د کلام بعض خبره بعض حصه ښکاره کول او غیر مقصودی حساب پټول، دې ته وایي ادماج. دا مولانا حسین علی اصطلاح نه ده، هغه صرف دا فرمایلی دی چې دې کې ادماج دی. دا پخوانی اصطلاح ده. کشاف اصطلاحات العلوم والفنون وګوره، التعریفات وګوره د جرجانی، نو تا ته به وښیي چې ادماج څه ته وایي. غلط خبرې نه کوي خلک. مولانا حسین علی رحمه الله دا کمال دی چې هغه وایي فیه ادماجن، دې کې ادماج دی. ادماج څه دی؟ استوقد نارا
وعنده رجال قاعدون دا بګي هغه دماج روخ کړل د سر ناس خلکو هغه ته وه نه شوی خو هغه رستو ته ګوري سیاق ته ګوري په سیاق سوا کسری ذهب الله بنورهم د دې رڼا وترکهم بیا جمع او بیا لا یبصرون بیا جمع بیا لا يرجعون بیا جمع دا سلور شواهد دي د خبرې چې دا سړی یوازې نو وره بل کړه مرګري ور سره شتا کنوري او کنينو هارون عليه السلام خوشته سره موسی عليه السلام سره هارون عليه السلام شته کنيشتا شته واسه کوم کسانو چې ایمان وروړو بس غیر وروړو او دا حالت د يهوديانو ده حال دی پشان د حال لایق استه چا اور بلکړي استوقدا یستوقدو استيقادا تاسو غولې وي اور په مشکله بلیږي اور په مشکله بلیږي دا خو تاسو راغ ټارچ غوندي او ګیس ته ورالم ګټاسو کی بس بل شي په خوا خلکو په بکرو باندې اور بلو بکره به یو بل راو بغوي دا نه معمولی کو نه چنګاری خوت راوړونه به چرته کتلخ لیت کې به کوت لیت پلیت لاړم پلیت را ته ته کې سوال نه اوریدل لیت کې د لیت پرانا لړم د لیت پرانا رالم د لیت پرانا مې او دسو کو د لیت پرانا مې منځ کو او د لیت پرانا واپس رالم نسراغي پا لیت لګین خلک پلیت باندې غند وای نه د لیت پرانا لړم کنه دا لیت کې او دا ډېر مشکل دا اور خو آسان دی ځکه استوقدا قرآن مشکل لفظ وي کوشش یې کړی ډېر په زور اور بل کړی فلما ضاءت ما حوله کله چې روخانه کده اور هغه سو چې دنه غیر چاپیر دی ماحول غیر چاپیر ذهب الله بنورهم بوت لا رڼا د دیو دی پر خودل پدا سے غنو تیرو کې چیس نویني او دا مثال کې دیشي تطبیق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد کې دیشي ٹھیک دا زمانہ کې موسی علیہ السلام مرادو دې زمانہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد کې دیشي حالت دی پشان د حال لایق استه چوره ولکو رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې اور ولکړه رڼا نه وای نار نه وای نور نه وای نار وای ولې په صحراګانو کې درنا د پارا نور نه استعمالي کی نار استعمالي غر کې خلک دیونه بلې اور بلې دنه خلک نه واقف دی باندې اعتراض کوي نار سره لږه نور نه وای نور یا رڼا وستا په آباده کې ښکاری یو کلو میدان کې دی بره کلمار وای ته یو منباتی کې د غټه د نه بخاری جده الته به اور بلېخ دا صحرا او د غرزان له حیثیت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې داغه په بیابانونو کې داغه په مختلف علاقو کې د الله د دین بور بلکو هغه دین فلما ذات ما حوله کله چې روخانه کې دی اور غیر چا پیر داغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه مطلب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف التم دین رسید حبش تم دین رسید مدینه منوره تم دین رسید د هجرت نه 2-3 کال مخکې التم دین رسیدلو د لری لری خلکو فائدې واغسته او د کلی خلک ارزه کې دا مسله په کلی کې د کلی لور خو کړمې ده نه د کلی خلک نه کینی درست د لری لری نه خلک برازي به فائدې اخلي ذهب الله بنورهم وصلابت نه بوتله دا خودی او خباستو کو مکی والو دی جمع شو لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک جمع شو میټینګ یو کو چې دا پیغمبر نسو شړوي دې قتلو د کلی نه واسو دې خیال الله چې کنه الله مدره الله نه یو دو خلق دی الله خپل نبی خبر کا ورته وزه دې نه ودرې میاشتې مخ هغه په اندازه پوښه او رسول چونکه هغه خو وحی راځي بار بار کنه هغه سنت الله سره عادت شوی چې کوم حالاتو کې الله د هجرت حکم کوي په دې وجه هغه د مخ کې نه دوه اوخه تیارې کړې
ابوبکر صدیق ته ویلي وو دوه اوښې تیار کړه دی نه مخکې نه اخیسته وي دا عالم الغیب نه وي اب پوهېده حالات داسې ښکاره کېدل چې ما ته به څه وخت حکم ملاویږي چې هجرت کوه هجرت په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ خپل کور کې سملو خپل کټ باندې صدا پارا دې د پاره سملو چې سره د خلکو امانتونو بیوقوفان دی ته وایي چې یو خو د سر دشمنان دی او بل خوا امانتدار ګڼي او امانتدار دی ته وایي چې دشمن هم وایي چې دا امانتدار ده هغې نه خلقو څه جوړ کړل جی په صحابه کرامو کې څوک دومره جرأتمند نه و چې د هغه په کور کې ملاس وي د هغه په کټ ملاس وي لکه ګپ مه لګوه حقیقت تا ته یا معلوم نه یا معلوم خو اسې پټی را پټی د عربو هغې وخت هم دا رواج او اوس هم دا رواج دی چې کم کور کې زنانۍ نو عرب په هغې حمله نه کوي عرب په کور حمله نه کوي د کور نه بار به ولاړي کیسه کې تاسو څه وایي چې هغې دن نه لړل که بار ولاړو بار ولاړو هغې بار ولاړو دن نه چا څوک نه کېدلي عربو دا رواج نه دی اوس هم دا رواج نه دی جرأتمند هغه سړی و ثانی اثنین اذ هما فی الغار جرأتمند هغه و هغه جرأت خلکو ختم کړه ابو بکر صدیق جرأتمند و چې باروت اوښې مخې روانې کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې خپل اوږې ته وخېږو دې دپاره چې زمونږ د منډ پته ونه لګي منډ منې د خپې قدم نښه څوک راپسې را نه شي او چې ته نو سیدہ اسماء رضی الله تعالی عنها هغې د مخکې نه ستوان تیار کړو هغې له یو دوه ګوتو کې واچو د هغې خولې تړلې نو د هغې دپاره د مزي ضرورت و د مزي کم ځای و هغه وخت کې هغې خپله پټکا کوله وکړه تاسو ته بیلټ وایي بیلټ نطاق هغې کټ کړه نو یو نطاق یو نطاق بلې بل نطاق دی وایي نه اسما ته ذات النطاقین وایي دوه بیلټونو والا ادي لاړل غار سور ته لاړل دا یې څوک نه یادېږي هلته چې لاړ شو چې کېدل او کېدل خدا دروغ وایي خلک چې هلته کې جولا جال اچولې وو مرغۍ راغله هغې کمترې هګۍ واچو یا دروغ دي مار پکې ناستو کیسې دي سیرت النبی کې مولانا شبلی نعمانی رحمه الله دا هغې کلک رد کړی دی زمونږ که منی که نه منی خو هغه وګورئ البدایه کې ابن کثیر هم رد کړی دا دروغ دي د الله د قدرت انکار نشته او دا خبره دروغ ده نه زیات جرأتمند دغه و سیدنا علی د جرأت څوک منکر نه دي خو دا خبره دروغ ده نه ده خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین ته نه هغه د خپل کلی ډېر پسندیده و ډېر محبوب و یو ضعیف روایت کې راځي صحیح نه ضعیف روایت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مکې نه بهر ووت نو مکې ته شوق ته وکتل ویې ژړل هغې فرمایل چې که ستا خلکو زه نه وباسلی زه نه وتی دا روایت ضعیف دی ضعیف نه بلکې منکر دی خپل کلی هر چا ته خوږي تاسو چې بار علاقو ته لاړ شئ د غر په څوکې به د سړي کور وي که نه ته یې پو دی هلته څه کوي او د هغه نه ورته پوسه بل خوا نه ځي د هغه هماغه ځای دی پښتانه وي هر سړي د خپل کلی صحیح کشمیر دا انساني مزاج دی هغه نه ته د مکې مکرمې نه لیکن خلق وباس نو قرآن دې کې اشاره وکړه چې خلق وباسه نو ذهب الله بنورهم پیغمبر چې لاړ روغ رمټ تو دې ته یو شی پاتې شو چې هغې ته حسد وایي چې ښه مونږ دومره کوشش کړو چې د هرې قبیلې نه یو سړی راغوښتی و 25 کسان مو راوستي دي چې تاسو پیغمبر قتلوئ او دې داسې لړ دا دشمنۍ او د حسد هغه اور د هغې په زړونو کې پاتې شو وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دا نه مړ کېږي اوس مړ کېږي نه نو ځکه هغې په
بدر کې هم حمله کوي نو احد کې هم کوي نو حنین کې هم کوي نو چې څومره د هغې وس رسي نو کېږي تر دې چې ځان یې پې برابر که فتح مکه کې چې خپې پې بلکل کېښوده که نو ایله ساړه شو دا نه سړېدونکي خلک وو که دې خلقو کوشش نه وی کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مقابلې هغه ډېر نرم دل ډېر رؤوف ډېر رحیم و انا کو دا چل او دا عجیبه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لاس نه سو قتل شوي دي چېرته یو سړی ښی خلک بس دومره لوی جرنیل او د هغه په ټولو جنګونو کې ټوټل 200 کسان مړه شوي اوسنو جنګونو ته وګوره په کومه طریقه باندې هغه دنیا فتح کړه لیکن دغه شان نبیم د خلقو دپاره بوج و هغې کوشش دا کو چې دا سړی په طریقه باندې مونږ خراب کړو قرآن دی کې هغه حال ذکر کوي کله چې د یو ځای نه نبي لړ شي د هغه تعلیمات لړ شي د آخره په څه پوهېږي یو سړی چې 380 خدایانو ته سجدې لګېده کې څه عقل دی عقل هغه سړي کې چې هغه الله واحد لا شریک راولي هغه اختیارمند د نفع او د نقصان لري د بوتانو عبادت کوونکو کیا عقل هغه ځان له خبرو شو خپل لاس باندې تراشي او مخې ته ږدي دا دومره 380 به څوک رضا کوي یو به یو شی غواړي بل شی غواړي یو رب ولې نه رضا کوي او چې کله داسې ځای نه الله خپل نبي بوځي نو څه حال شي د خلکو صمم بکمن وم دا حال لري کاڼه دي چاړاګان دي وړاندې دي دین چې چاته نه معلوم دا کون دی چاړه دی وړوند دی موږ دا دې معنا نه راتلو استادان زموږ ډېر هوښیار وو موږ ته وایي جمله زده کړه کون چاړه وړوند کون چاړه وړوند کون چاړه وړوند بدنام زوت کوي 200 زره او بیا سم استاد یې غله چل وري چې مشکل شي څنګه یادېږي چله چې نه ورځي خلک خطا کېږي په دې کې تاسو کې هم ډېر خطا کېږي چې د سمون معنی څوک هم چاړه وکړه چې نه درځي نه به دا کوڼ چاړه وړوند دا یو سل ځله ووایه نو دا بیا نه هېرېږي د استادانو ټوټکې ډېرې ښې ټوټکې سمون کاڼه دي بکمن چاړاګان دي عميان وړاندې دي فهم لا یرجعون دوی نه واپس کېږي دا لا یرجعون بالکل د ختم الله غوندې شو ختم الله علی قلوبهم دا خلق دی کوم چې یهود دي ضد کې راغلي دي عناد کې راغلي دي نه قرآن مني نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مني د یهودو کې لس دولس کسان و مسلمان شوي نو ټول ظالمان خپل کفر باندې ولاړو او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق دے او تبار خلق سوئی تخیری مطلب دائی چی یا آغا مثال ہوا ہے یا دا مثال ہوا ہے ابن قیم بدائع الفوائد کی لکھی دلتے کی لڑم بے جلدے اور صفحہ نمبر 345 دیوی دا د اباحت دا پارا تخییر دا پارا نه دیکھ چه دا مثال ہوا یا دا مثال دا بیا سشے شو مولا سیلی رحمہ اللہ وی دا او تنویعی دیکھ یعنی دا علم مثال چتاوے مثلهم کا مثل اللذی استوقد نارا دا متعلق دے ان الذین کفروا سرخ او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق درے تعلق دے ومن الناس من یقول سرا ڈل ادوری پدی وجہ باندے تدی مثال نے جدا جدا پیش کی گی مثال ہدایے مقدمہ کی لکلی چی امثال پیش کول من سیماء الرجال دا نارینہ و علامت تے نارینہ آگا تو وہی چی آگا خپل شاگر تا مثال پیش کولی شی دا خبر دا مثال پیش کی اللہ دا منافقینو منافق صحیح او کصیب من السماء معنی خوبے یا اوکی لیکن دا دے تنویعی پختو اردو کے دے مثال نشتا دا نه ضروری چې تداوی جزا د قرآن ترجمه کوما خپل جبه کې کوم دا ممکن نه ده درست معنا هر لحاظ سره فٹ فاٹ معنا د قرآنی عربه په بل جبه کې ممکن نه ده کله ممکن شو دا کلام معجز نه وي
دا کلام معجز نه دا ممکن نه ده دا ترجمانی کو مونږ عربی کې چې کومې خوبې دي کم تشبیهات دي کم استعارات دي هغه نورو ژبو کې کم دی نورو ژبو کې نشته د دې وجه نه کې اول خلکو اختلاف کو چاہے د قرآن ترجمه جائز ده که ناجائز ده که علمي لحاظ سره دا ممکن نه ده یا خو جټ مولیان پیر شو چې د قرآن دپاره سوال سلمونو ضرورت دی دا خو دې هسې لګیا دي دی به اوله والله سوی قرآن دپاره سوال سلمونه پکار دی خو چې کله د قرآن د وجې خلق جوړ شه که نه نو بیا هغوی په خپل هم قرآن راواغست بیا ته د سوالو سلمونو ضرورت نه وه هر چا ته قرآن خو چې دا قرآن ټول لرې کړل او مشر شیخ سره به دا همیشه دپاره کېدله خلقو چې کله به یو ځای ته لړ نو خلقو به ویل ګوره قرآن درنه راوانخلي لکه قرآن خو ډېر جاذب دی قرآن ته چې یو سړی کښېني پته څوک سورلی نه شي ګوره هغه هر شی وپېژني دا توحید دی دا رسالت دی دا داسې دی دا داسې او که صیب من السماء صیب موسلادار بارش چې ورته مونږ وایو مزیدار باران موړ باران دا صیب دی کاف تشبیهی یا پشان د حال د تیز باران والو او کذوی صیبن او کذوی صیبن یا پشان د تیز باران والو دا باران کم زئی من السماء دبرنا سما معنا اسمان مکوا دا غي وجدا چې باران د اسمان نه کیږي او د علاقې کې خخ مولان دي خیرآباد کالج کوم ما دا معنی چې وکړه سره ډېر یو شاګرد زمونږ تلې پلاري استاد او سار چې راغی ما ته تو کافر مې ولې قرآن چې وی چې که صیب من السماء باران خو د اسمان نه کیږي ما ښه بیا مې ورته تا سورۃ الواقعہ ویل هر سار مخام مې قرآن خو هغې کې وی چې اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون د وریځې نه باران راورونکي تاسو یې که مونږ یو دا دې خلکو قرآنداني ده چې تا د به سمدستي کافر وی ولې باران چې د اسمان نه کېږي ته د وریځې نه کېږي زه نه یم مجاز کې سور شه ورځې د پاسه وخېږه د پته ورته ولګي چې باران د وریځې نه کېږي د اسمان نه کېږي څه کم عقل خلق ده عربی کې هر هغه څیز ته سما وایي کوم چې ته ستا لاس نه رسي کل ما علاک فهو سماؤک هر هغه څیز چې هغه ستا نه دومره پورته دی چې ستا لاس نه رسېږي نو هغې ته بس سما وایي قرآن وایي خو د کور چت ته هم سما وایي د قرآن چت فلیمدد بسبب الی السماء هلته کې سم مراد اخلي والمفسرین چت کې رسۍ وتړي ځان دې پانسي کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت یې نه دی خوښ دا الله امداد راوستلی نه دی خوښ دا هلته ځان پانسي که مړه ستا نبي دی که د الله نبي دی امداد به الله کوي که ستا په رضا باندې به کېږي سما هر هغه څیز ته وایي چې هغه د انسان د پاسه وي او که صیبن او که ذوی صیبن یا پشان د تیز باران والو من السماء چې وریږي د برنا فی ظلمات و رعد و برق صیب قرآن دی صیب قرآن دی څنګه چې د ځمکې دپاره موسلادار بارش ضرورت دی تو دارنګې د یو نفس دپاره د یو مسلمان دپاره د وحی الهی ضرورت دی د زړه به الهغې بیدارېږي زړه کې به ایمان الهغې مضبوطېږي چې د قرآن وایي قرآن یې چې نه ویلې د ایمان پېژني نه مونږ لوی لوی خلق ولید دی لوی لوی نوم نه اخلم درته خو زما کتابونه وګوره ډېر نومونه به ستا مخې ته راشي لوی لوی خلق ډېر لوی مفتیان چیف جسټس فلانې فلانې اب هم څه وایي د پلانکي قبر تریاق مجرب ده د دې مفتی صاحب قرآن ویلی دی قرآن وایه قرآن نه بغیر عقیده نه جوړېږي قرآن نه بغیر انسان کې استحکام نه راځي مونږ داسې خلک لې جړې لوی لوی فقهاو غټ غټ فقیهانو غټ غټ شاګردان دي د هغې لیکن د هغې چې خپل زامن بیمار شي نو تروډیري بواله به بوتلل دغې پسې مه دی چې د مونځ مسلې ښه ورځي قرآن یې ویلی دی دا بنیادي خبر ده قرآن نه بغیر سړی نه مسلمانېږي
قرآن ځکه دلته تشبیهان وی صیب من السما، باران چې راوریږي دا پټولو خلکو یو شان راوریږي، پټولو ځمکه یو شان راوریږي. نو ته چې درب ته وګورې خورې ځمکې ته وګورې د خورو ځمکې ته نه هلته سره وټوکېږي، هلته تیغونه راوخېږي. او چې په زرخیز ځمکه باندې وشي نه هلته څه چلي، هلته بهترین ځمکه دې جوړه شي. قرآن راوریږي اوس دلته ځمکه پکار ده. اوس چې ځمکه څنګه ده، ځمکه که خوره ده، زړه خوره دی، د الله قدر نشته پکې، د الله احترام نشته. دا د قرآن احترام نه کوي، کله به یو خوا منډه وي، کله به خوا منډه وي، کله به گپ شپ لګوي، کله ودرې، کله خپې اوږدې، کله لنډۍ. د دې وجه دا ده چې زړه کې ایمان مضبوط نه دی. چې ایمان مضبوط وي نو قرآن به هغې ته ننوتی. څنګه چې خوره ځمکه چې کوم ده هغه اوبه نه قبلوي، نو دارنګې دغه زړونه هم قرآن نه قبلوي. شاعر یو شعر ویلی دی، ډېر مناسب خو نه دی، خو بارګیف د طالب علمۍ د وخت شعر دی، دغه استاد محترم شعر دی. باران خدا منم دی عجیبه رحمت درب، در شیخ عبدالسلام صاحب شعر دی. ډېر قابل سړی و، ډېر ښه شاعر هم و. باران خدا منم دی عجیبه رحمت درب، په باغ ګل لالا ټوکئی، خوره کې کوي درب. په دا حال له قرآن هم دی. ته چا زړه کې چې ایمان نه وي، نه قرآن چې اوري نور څخان شي، نور څخان شي. دا قرآن نقصان خو نه دی، دا خو دې زړه کې ګن پروت. څنګه چې خورې واله ځمکه درب وټوکول، نو دا د هغې ځمکې نقصان دی، قرآن نقصان نه دی، دا د الله رحمت دی. او دلته دا هم یاد ساتئ چې دا یو عام خیرات دی. قرآن لی چې څوک راځي یا منې کومه راځي دی که نه، سړی دی، ښځه ده، وړوکی دی، ماشوم دی، راځي دی. ماشوم چې راځي نه دی بیا د جومات خیال ساتي، منډې را منډې یې نه وایي، چې وایي نه بیا یې نه راځي، بس چې نور نه خرابوي. دا عام خیرات دی، څوک پاسولی نه شي. یو غیر مسلم راغی اورېدې، دلته که څوک داسې راشي چې هغه زموږ د مسلک خلاف وي، نو خلک به ورته نیغ نیغ ګوري، هلکه اوس کافر ده یا موږ څه کافر یو. د فرقواریت نه تاسو یو بت جوړ کړی دا لرې کړی د ځان نه چې څوک قرآن اوري واوري. دا عام خیرات دی، عام خیرات نه منې کول ګناه دی. او دا صیب شو، صیب د پاس نه راوریږي، فی ظلمات و رعد و برق. باران چې راوریږي نو پای کې تیری ګلزاری پکې، برق برېښنایي پکې. قرآن چې نازلېږي نو پای کې سخت احکامي، روژه به نیسي، ښه قرآن به وایي، جهاد له هم تل پکاري، دا الله په لار کې به خرچ هم کوي. ګوره دا د دې هغه ظلمات رعد او برق دي. کم سړی چې د هغه زړه ته قرآن نه ورننوځي، نو هغه ځان د قرآن نه بې خبره ساتي. یجعلون داخلی دی اصابعهم ګوتې خپلې فی آذانهم په خپلو غوږونو کې من الصواعق د وجې د چغې نه، د وجې د تندر نه، حذر الموت د یارې د مرګ نه. یعنې د قرآن نه اورېدل غواړي، ولې قرآن کې مې زړه ته لړ شي، بیا به عمل کول پکاري که نو ښه دا ده چې د قرآن نه څه یم بې خبره یم. وایي دې ته کفر علی کفر وایي، دې ته ظلمت علی ظلمت وایي. والله محیط بالکافرین، او الله احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې. یکاد البرق یخطف ابصارهم، د منافقانو حال لاو، یهودو کې هم د منافقانو حال لاو. چې کله به مسلمانانو ګټه وکړه، دوی به څه ویل، الم نکم معکم، موږ خو ستاسو ملګري یو که نه، موږ له غنیمت کې راغی. او چې کله مسلمانانو شکست وخوړ، دوی به نه وتلي، نو څه به ویل، الله په موږ احسان کړی دی ځکه چې موږ دوی سره نه وو. په ګټه کې ملګرتیا او په تاوان کې دشمني، دا د منافقینو کارونه دي. یکاد البرق، نږدې ده چې برېښنا یخطف ابصارهم، او تختی نظرونه دي. برق نه څه مراد دی، د اسلام خورېدل. یو سړی چې د الله د دین خدمت شروع کی،
نو بیشک ابتدا کې وای یو شاګردي دو وای درې وای، لیکن وخت تیرې دو سره به دومره کسان جوړ شي چې د هغې انتها به نه دا خورېږي. اسلام کې او قرآن کې الله دا یو طاقت اچولی چې دی خورېږي، دی چې ته څومره دباوې نو دومره به دی خورېږي. دا برق دی یخطف ابصارهم، دی به ورته بیا کتی نه شي. خطف څه ته وایي؟ نظر چې چوندیا شي، سترګې بریښي. اسلام به ډېره ترقي وکړي، دی به ورته کتی نه شي. وشو هغه څیز. شپږم هجري کې صلح حدیبیه وشوه. د هغې صلح حدیبیې مشرکینو مخالفت وکړو. نو په اووم هجري کې صحابه کرامو هغه سماعت کړل او لاړل صحابه عمرة القضاء وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ. اتم هجري کې بیا بالکل علی الاعلان د جهاد اعلان شو. صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته فاتحانه داخل شو. دا ډېر لږ وخت اخلي. اته نه کاله کې بالکل کایا پلټو شي. خدا لاغې چې سړي سره نصاب موجود وي. خلک خو ډېرې خو نصاب ورسره نه کوي. جماعتونه شته ډېر شی کارونه کوي، لیکن د هغې سره څه نصاب نشته. نصاب قرآن دی اصل کې. چې قرآن نه وي بیا نور څیزونه کار نه کوي. کلما دعا لهم، هر کله چې رڼا کې دي ته، یعنی دا برق چې دي ته رڼا کی، لار ورته رڼا کی، مشوفی دی روان شي پای کې. و اذا ازلم علیهم، او کله چې هغه تیار کی په دې باندې قامو ودرېږي. دا دی حال شو د شش در کېدو، د تحیر. یاره څه وکړم اوس، دې خوا لاړ شم که دې خوا لاړ شم. دې یهودو ته حالت ډېر برباد شو. دی خو نه خپلو مشرانو له تللی شي او نه دې خوا مسلمانانو له تللی شي، نه مدینه منوره پرېښودی شي. شش درمن شپږ دروازې، یو آبادۍ کې شپږ دروازې. نو دی حیران شي چې دا لار به بار وتي که دا به وتي که دا به وتي. څه چکر یې لګوه اوس دا ششدر شو. هلکه اسلام قبول کې، ایمان قبول کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی، بس یو دروازه وي. اصول دای چې یک در گیر محکم گیر، یو در 19 د هغې شه. خبره ختمه شوه. تیاری شي نو قامو دی ودرېږي. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، او کچره الله غوښته ذهبا بے ذهاب سره کې بے راغله دی لری کول بوتل مو آیا. کچره الله غوښته لذهب بسمعهم وابصارهم، اغسته به وې د دین استرګې د دی او نظرونه د دی. الله کا غوښته دا به کړی، لیکن الله دنیا یو دارالامتحان او دارالابتلا جوړ کړی دی. هر چاته اختیار د ایمان او د کفر ورکړی دی چې کومه لار سړی قبلي نه دی قبولېږي. ان الله علی کل شیء قدیر. دا سوال دی یو جواب. جواب دی یو سوال. جواب دا چې الله په دې به قادر نه نو ځکه سزا نه ورکوي. ځکه د انسان مزاج دا چې دی په کوم څیز قادر نه کوي که نه. لکه الله ستا پشان نه دی، الله د مخلوق پشان نه دی. قدرت لري، لیکن د قدرت باوجود دنیا کې انتقام کې جلدی نه کوي. د دې لپاره هغه یو ورځ جوړه کړې ده، هغې ته آخرت وایي. یقیناً دی الله په هر چیز ښه قدرت لرونکی.